نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين رواه مسلم. हर शबी गोयम के पर्दा तर को इन सौदा कुनम बाजू चू पर्दा शवद इमरोज वरा पर्दा कुनम हाली दुनिया राब पुरसीदम जयक परजाने गुप्त या ख्वाबेस तो या ख्यालेस तो या अफसाने बाजू पुरसीदम भी गोहाल आंच दिल दरवे भी बस गुप्त या गोलेस तो या दीवेस तो या दीवाने बेशक दा कुरान सम अलार खई सम इंसान जोड़ई सम मुसलमान जोड़ई सम मुआशरा जोड़ई सम कोर जोड़ई और सम मशर जोड़े. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला हदीस ते सही मुस्लिम नकल करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अल्लाह ताला पदी किताब खलक व कौमुना उचतई और पदी किताब पदी कुरान मजीद खलक व कौमुना दा गुरजई. पारसी दा शायर ډېر ښایسته خبرې کړې دي. دا شاعر وایي د دې انسان مزاج خوی ناسته پاسته او هیر هغه ذکر کوي. وایي هره شپه وایم چې سبا له به دا کار نه کوم او چې کله سبا شي نو بیا وایم چې بېګا له به دا کار نه کوم. نو ما یو ځل تپوس وکړو د یو هوښیار سړي نه چې دا دنیا څه شی دی. نو هغه راته ویله چې دنیا یو خیال دی، یو افسانه ده، یو ګډوډ خوب دی، یو سوچ دی. نو ما چې د خلقو پسې دا زړه ولې تړلی دی؟ په دې دنیا پسې دنیا ته معبود وي. دنیا خو ښه شی نه دی، دنیا خو ښه شی دی چې ښې ګټې ښه شی دی او چې بدې ګټې بد شی دی. د دنیا نه بغیر خو کار هم نه کېږي، خو د حرامو د حلالو تمیز پکې پکار دی. ناول د خلقو پسې حرامو حلالو تمیز پرېښی دی او زړه یې پسې تړلی دی. دا یې ولې تړلی دی؟ نو هغه هوښیار سړي ورته ویله یاره ما ته په خپله هم پته نشته دی چې بس یو غوبل دی، منډې دي، چغې چغې دي چې څوک په دنیا ورپسې د هغه ته هم دا پته نشته دی دا زه څه کوم او دا څه کېږي. عزتمندو په دې زمانه کې د معلوماتو حد پورې چې دی معلومات د ډېرو خلقو سره ورسره دي، خو علم دا د ډېرو کمو خلقو سره ورسره دی. علم هغه دی چې هغه مسلماني جوړوي او زمونږ سره هغه علم نشته دی، زمونږ سره معلومات دي ځکه چې مونږ به مسلماني نه جوړو او مسلماني جوړول ګران کار دی. اخوند درویزه بابا فرمایي خپل کتاب تذکرة الابرار والاشرار کی چې پیر شدن کاری آسان است. پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی، خو مسلمان شدن کاری ګران است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. دا د جایز او د ناجایز، دا د خپل او د پردي، دا د لرې او د نږدې، دا د ښه او د بد تمیز چې دا په اسلام کې دی. او اسلام دا د جایز او د ناجایز نوم دی، دا ډېر ګران کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته د یو زنانه په باره کې ډېر صفت چا وکړو چې ډېره منځګزاره ده، ډېره عبادت گزاره ده، ډېر نوافل کوي، خو د هغې نه ګاونډیان خفه دي، د ګاونډي حق نه پېژني. نبی علیه السلام پر به فی النار، دا به جهنم ته ځي. د بلې زنانه په باره کې ویله
حقوق سرته رسوي، فرایض سرته رسوي، واجبات او دا سنت مؤکد سره مستحبات کم دي، نوافل کم دي، خو لیکن د ګاونډیانو سره ډېره ښه ده، د ګاونډي سره ډېره ښه ده، د هغوی حقوق نه په عمل کوي، هغوی ته تکلیف نه ورکوي، د هغوی سره جنګونه نه کوي. وایي په فل جنه، وایي دا جنتي ښځه ده. دا ولې مسلماني چې کومه دی دا جنت دی، او مسلمانی په دې قرآن کې زده کېږي. دا قرآن داسې کتاب دی، دا بې لحاظه کتاب دی. قرآن مجید د چا لحاظ نه کوي، د آدابو نه ډک دی. یو ادب دی، یو لحاظ دی، دواړو منځ کې فرق دی. ادب یو سړي ته د هغه حق ورکول، مشر ته د هغه د سپینې ږیرې حق ورکول، کشر ته د هغه د ماشوموالي شفقت ورکول، عالم له چې کومه دی د هغه د علم احترام ورکول، نو یو بوډا له چې کوم دی په لاره باندې لار ورکول او لاس ولې نیول، دا چې کوم دی د هغه حق دی. یو سړی کمزوری دی او ضعیف دی، د هغه سره امداد او تعاون کول ادب ځان له شی دی. خو یو د چا لحاظ کول، لحاظ څه ته ویلی کېږي؟ کله کله لحاظ چې کوم دی نو هغه سړی د ګناه کوي. قرآن مجید د آدابو نه ډک کتاب دی، خو بې لحاظه کتاب دی. پیغمبرانو ته م وایي، فرشتو ته م وایي لئن اشرکتم که شرک مکن جهنم ته به ځئ. یعنې چا لحاظ نه کوي. نبی علیه السلام ته فرمایي ولې دې ولې اجازت ورکو؟ دې خلقو د دې منافقانو له دې ولې اجازت ورکو؟ زورنه او توبیخ یې ورکړی، خو د هر چا توبیخ او زورنه د هغې خپل یو مقدار یو خوند دی. فرشتو ته وایي، پیریانو ته وایي، انسانانو ته وایي، د چا لحاظ نه کوي. قرآن مجید بې لحاظه کتاب دی. د دې وجې د قرآن مجید قانون هم بې لحاظه قانون دی. نن سبا خو په قوانینو کې لحاظ دی. د 10 روپو غل چې کومه دی هغه په جیل کې پروت دی، او د یو کرب غل چې کومه دی نو هغه بهر ناسي. دا زموږ د وطن چې کوم دی قانون دی چې د 10 روپو غل غل دی او د 1 ارب روپو غل غل نه دی. نه، قرآن مجید کې دې لحاظ د دې نشته. قانون دی د کشر مشر ټول دپاره یو شان دی. امام ابو داود یو کتاب دی، هغې ته مراسیل وایي، مراسیل د ابو داود. په هغې کې نقل کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه یو ځل د عباس رضی الله تعالی عنه د کور پرناله ناوګۍ دا چې دی نو جومات طرف ته وه، لارې طرف ته وه. نو چې کله باران وشو نو خلقو ته به تکلیف و. خلقو شکایت وکړو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عباس رضی الله عنه د اجازت نه بغیر هغه پرناله لرې کړه، هغه پرناله لرې کړه. هغه راغی رپورټ یې وکړو. د هغه وخت چیف جسټس قاضي قضات ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه هغه ته شکایت، هغه ته رپورټ وکړو چې عمر فاروق امیر المؤمنین زما د کور پرناله ناوګۍ زما د اجازت نه بغیر لرې کړله. نو هغه راوغوښتلو او د عمر فاروق د امیر المؤمنین خلاف فیصله وکړه. څنګه امیر المؤمنین و؟ داسې امیر المؤمنین یهود ته سجدې کولې، داسې امیر المؤمنینو چې د عیسایانو نه یېرېدو، داسې امیر المؤمنینو چې شیطان او ابلیس ته یېرېدو، داسې امیر المؤمنینو چې یهودیانو عیسایانو هغه ته کتلی نه شو چې کله بیت المقدس فتح شو په 18 هجري کې. نو د بیت المقدس د فتح نه وروستو د خطبې دپاره عمر فاروق رضی بیت المقدس ته لاړو، په هغې جامو کې لاړ چې په کومو کپړو کې 40 ټوکړې لګېدلې وې، 40 ټوکړې چې یو پکې چمړم لګېدلې وه. د امیر المؤمنین د 56% دنیا باندې حکمراني وه. قرآن چې جوړ کړي نو هغه بیا لباس ته نه ګوري، کردار ته ګوري. مونږ تش پیتو ته ګورو. د اسلامي دنیا یوازې پاکستان نه، د اسلامي دنیا څه د بر 1 کروڑ فوج دی. د هغوی په یو سوټ باندې چې کومه دی نو په زرګاو روپۍ لګي. دا پیتې لګولې دي، خو 1 کروڑ نه رباره فوج سعودي عرب، پاکستان، ترکی او بل او بل او بل هغه د اورکوټې غوندې یهودو مقابله نشي کولی. ولې؟ ایمان نشتی. جذب ایمان دا چې په چا کې نه وي هغه هیڅ هم نشي کولی.
هغه بیا نه مقابله کولی شي. عمر فاروق قرآن جوړ کړی و، سورت طه جوړ کړی دی. نو هغه په دغې کپړو کې لاړو بیت المقدس ته او هلته خلقو ته خطبه ورکړه. کله چې راووتلو نو د قسطنطنیې نه پادري اعظم غټ پادري د عیسایانو د غټ صلیب سره په اوږۍ ښودلی دی او را روان دی د عمر فاروق ملاقات له راځي. خو چې کله راغی نو عمر فاروق ته بره کتی نه شي، ښکته ګوري. خو چې کله عمر فاروق د خلکو سره مشغول شي نو دی ورته بره وګوري چې والله که په ټولې دنیا حکومت کولی شي نو هم دا عمر یې کولی شي، بل څوک چې کوم دا حکومت نشي کولی. هغه ابی ابن کعب رضی الله عنه عمر فاروق ته وایي چې تا ښه کار نه دی کړی، دا پرناله به ته بیرته لګې. نو هغه چې کله راغی مراسیل د ابو داود نقل کوي چې عمر فاروق ورته ویل چې وروره زما دا اوږه ستا دپاره ښه پړوی ده، په دې ور وخېږه، په دې اوږو باندې خپې کېږده ور وخېږه او دا خپله پرناله دې ولګوه. دې ته ویله کېږي دا قانون د چا ښودلی؟ دا انسانیت او دا سړیتوب ته قرآن ښودلی و. قرآن د دې وجې نه اصل خبر هم دا چې عاملین قرآن دا ښه انسانان دي. د معاشرې دپاره ښه افراد هماغه خلک دی چې د قرآن حاملین او چې په قرآن نه پوهېږي هغه د انسانیت نه څه خبري، هغه د آداب نه څه خبر دی. نو قرآن مجید دا بې لحاظه کتاب دی، چا لحاظ نه کوي. د دې وجې نه بیانونکي هم بې لحاظه وي، دې بره چا لحاظ نه کوي. زموږ یو استاد محترم و، هغه سره مونږ یو څو میاشتې اوسې راجم ته ویل. نو هغه خو به مزدار تقریر کوو، خوږ اواز باندې تقریر کوو، نو نه پکې کرو نه پکې کوټو، په هغې څوک نه خفه کېږي. ټول عمر خلکو ته دغه خبرې کوئ چې نه پکې بس ها یو نه نهي، دا کوئ دا مه کوئ پکې نه، بس بیا خلک نه خفه کېږي. خو کله دې چاته وویله چې دا کار کوه او دا مه کوه او دا کار تا کې غلط دی، نو بیا هغې ته خلک جوړ نه وي. یو سړی په لار روان و که نه، نو چېرته یو زنانه ورته ویلو چې تا په باره کې خلک وایي ته ډېر خوښه سړی، غلط انسان یې. نو هغه ورته ویلی چې خور تا ته څه پته ده؟ خلک ویل چې او وایي زه حق وایم. هغه ورته ویلی چې ته حق وې نو خلک تا ته څنګه غلط سړی وایي؟ نو هلکه اوس مې تا ته وویله جو ته به هم راته غلط سړی وې. وایي څنګه؟ وایي ته پردی خور یې، پردی لور یې، د چا به ښځه یې، زما سې تا زما سره په دې لارې کې څه کار دی؟ زما سره خبرې کې دا ستا لپاره په کومې شریعت کې جایز دي؟ نو هغې ورته ویله چې یاره ته واقعي غلط سړی. قرآن مجید ته دا خلک بد ګوري، الرجي دي، الرجي یهود ته الرجي دا تېرېږي، عیسایان ته الرجي دا تېرېږي، د دې وطن منافقان ته الرجي دا تېرېږي. ولې یېرېږي؟ قرآن مجید چې کومه دی یو کره کوټه خلکو ته ښیي که نه، حق بیانوي. ښځې ته خپل حق ښیي چې د خاوند څومره حقوق دي، د آداب دي، دا یې زده که. نو خاوند ته وایي د ښځې څومره حقوق دي، دا یې زده که. ښځې ته د پردې حکم ورکوي چې دروازې نه بهر ته راوځې نو څنګه به راوځې، او چې په کور باندې دننه یې نو څنګه ژوند به تېرې، دا حق ورله ورکوي. پلار ته وایي د بچو په منځ کې بې انصافي مه کوه، لیکن بچو ته وایي چې په پلار باندې ستاسو د اعتراض چې کوم دی حق نشته دی. تاسو ته پته ده 3 قسمه خبرې دي په دې کې اعتراض چې کوم دی ته نشئ کولی. یو په الله او رسول باندې اعتراض نشئ کولی، یو په مور پلار باندې اعتراض نشئ کولی چې مال زما حق نه راکوي، الله پېښه او کار یې پېښه، او یو په استاد باندې اعتراض نشئ کولی. استاد او مور پلار او الله او رسول ته به څه کې مور پلار زیاتې وکړو نو الله تعالی د هغې نه پاسه دی الله به هغه شانې فیصله کوي. او یعنې قرآن د آداب ښیي. مور پلار ته م وایي بچو باندې رحم کو، انصاف کو، لیکن بچو ته وایي چې د مور پلار قدر کو. د دې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، امام قرطبي رحمه الله نقل کوي، اول 3 خبرې داسې دي چې په دې کې خلک فرق کوي. فرق کوي نو دې صحیح مسلمان نه دی بلکې مسلمان نه دی. ټیک ته چې په هغې حقوق کې به اونچ نیچ وي لیکن ته به فرق نه کوې. نمبر 1 اطیع الله مني او اطیع الرسول نه مني. لکه نن سبا دا معاشره چې ډکه ده د دې نه. یو زمانه وه سید ابوالعلا مودودي رحم الله یو کتاب لیکلی سنت کی آیین حیثیت. دا اصل کې د یو وکیل عبدالودود
دا هغه جواب دی. خو لیکن هغه دومره شد مت سره پاکې لیکل کړي دي چې یو سړی ځان په فرضیت پوه کوي او سنت کې آیین حیثیت نه یې کتلی دی نه پوهېږي. ته په فرضیت نه پوهېږې نو هغه ته چا وویله چې سنت کې آیین حیثیت تا ولیکو خو یو عبدالودود و د هغې جواب به دې کړی وی نو تا په پرویزیت شروع کړې ده. هغه ورته په جواب کې ویله یو زمانه به راشي زه به نه یم هر دویم سړی به منکر حدیث د حدیث نه به انکار کوي. نن چې زه دې وخت کې ګورم حال لرې زه موبایل ډېر کم ګورم فیسبوک میسبوک سوشل میډ دا شیزونه مې ډېر نشته. دا هسې چې چلی دا زما ورور دی هغې چلی زه دې قصو سره زما دا نشته سیده ساده کار یې بس دغه یي. خو تاسو چې سوشل میډیا ګورئ نن هر دویم کس منکر حدیث دی یا قادیانی دی یا منکر حدیث حدیث نه مني او تاسو ته پته ده د حدیثو نه انکار کول معمولی جواب کول څومره خطرناک دی. یو وارې هندوستان کې په دیوبند کې چې دی نو اجتماع وه شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله هغه چې کله ماسخوتن لمونځ وشو بیا دعا هغه وکړه خلک یې رخصت کړي چې بس آرام وکړي نو چې تلو نو ورته ویله دا پانوسونه بند کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله وده کېږي نو ډیوې بندوئ او دا پانوس کې خو اور بلیږي هغه دی نو دام بند کړي. بعضې ملیان هغه چې ملا آن شود کې چوپ نه شود ملا دې ته وایي چې چوپ نه شي ورې نه نه دې ته ملا نه وایي. ملا چې کومه دی دې ته ګوري چې واقعي دا خبره ټیک ته یو ټیک ته او غلطه را غلطه را جواب به نه کې جواب نو اول جواب ورکړه. دې حدیث جواب چې کوم مولوي صاحب کوي نو هغې ته څه وایي د هغې په باره کې نبي علیه السلام فرمایلي دي مسند بزار حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه نه چې یو زمانه به راشي العلم فی رذلاتکم علم به هغه خلکو ته منتقل شي چې هغه به رذیلاني معنی دا د علم مطابق عمل به نه کوي او د پیغمبر د حدیث جواب به کوي شی به نه وي ورکوټه شی وي دو ټکي سبق بله نه ورځي او هغه به وایي چې امام بخاري پسې نه پوهېدلو امام ابو حنیفه رحمه الله پسې نه پوهېدلو او د حدیثو به څه کوي جواب به کوي په کول به کوک لګولی او سړی به لفظي ترجمه غلطه کوي او هغه به وایي زه شیخ مفتی صاحب یم د یوې رسالې جواب نشي کولی اوسه پورې ونه کو او هغه وایي زه چې یم زه مفتی اعظم یم هغه هم په پیغمبر باندې اعتراض کوي په امام بخاري اعتراض کوي په غټو غټو امامانو اعتراض کوي. نو هغه ورته ویل دا پانوسونه بند کړي دا نومونه زه ته ویم چې پیغمبر خبره ته وړاندې شي چوپ چاپ پکې نه دا ټولو امامانو اتفاقي فیصله وه چې اذا صح الحدیث په مذهبي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي حدیث زما مذهب دی امام شافعي امام مالک امام احمد وایي چې دا زما مذهب دی. معنا دا شو چې حدیث راغی امام ابو حنیفه رحمه الله د حماد سره مناظره کوله حماد د امام ابو حنیفه رحمه الله زوی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله ملګری دی. درې حمادان دي یو زوی دی هغې نوم حماد دی یو ملګری دی د ملګري سره مناظره کول استاد سره نه نو دواړه بحث کوي امام ابو حنیفه رحمه الله ته حماد حدیث پیش کو هغه لاړو دیوال ته ډډه ولګوله بس د غلی غلیا کېناستو ټول خلک ناست دي لکه تاسو چې ناست چا ورته ویل چې امام محترم ته چېرته غلی کېږې نه ته خو غلی شوې ولاړې دیوال ته ډډه ولګوله. نو ورته په جواب کې وویله ویل هغه ما ته څه وویل زه په کوم ځای کې ناست یم په جومات کې ویل هغه څه وویل د پیغمبر حدیث د پیغمبر د حدیث جواب زما سره نه وي زما سره خو د حماد د خبرې جواب وي د انسانانو د خبرې جواب زما سره شته خو د الله او د رسول د خبرې جواب زما سره نشتی د دې جواب به نه کوي نه به نر کوي نه به ښځه کوي زنانه ته اوس فرض کا نارینه وویل چې لکه پیغمبر دا فرمایلي دا رواج مه کوئ دا رسم مه کوئ لکه نن سبا څنګه چې په سړو کې فحاشي عریاني زیاته شوې ده د قرآن او حدیث نه دوري زیاته شوې ده زموږ په کورونو کې رواجونه او رسمونه زیات شوي دي نیکه زنانه وي خو د رسم د رواج په دلدل کې پرته یو خاوند غر کې ټول عمر په سعودي عرب او په دوبۍ کې تیر کې خو لیکن دیاړي نه ختمیږي څه به ختم شي د یو غم رواج چې کومه دی د یو کال دیاړي او مزدوري ورپسې کې پسین لاو کی د یو خادی رواج چې دی اوله هر څه تباه او برباد کی د جهیز بیماری چې مونږ ته لګېدلې ده نبی علیه السلام خپلې لور په جهیز کې څه کړي دي ته وښیه او بکر صدیق رضی الله عنه خپلې لور حضرت عایشه رضی الله عنها په جهیز کې څه کړي
چا ته واده کېدله؟ سید الانبیاء او اشرف المخلوقات ته واده کېدله. حفصه رضی الله عنها د حضرت عمر لور د چا ته واده کېږي؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته واده. څه جهیز یې وله کړو؟ نن چې کوم د جهیز رسم ودونه لیټ کړه او خلک یې برباد کړه. قرضه یو ګناه ده، قربانۍ دپاره نشي اخیستلی، قرضه د حج دپاره نشي کولی، قرضه د عمرې دپاره نشي کولی، او ته د جهیز دپاره قرضې کوې. اوس که فرض کا یو خاوند ښځې ته ووایي چې ګوره دا کار ښه نه دی، او ښځه د هغې نه انکار کوي، د سنت نه انکار کوي. نو شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله دا مشران چې د دوی په دې خبرو کې ډېر غټ وزن ګورئ. ټیک دی چې هغه کله په قرآن کې به نه وي دغه خبره، په حدیثو کې به هم نه وي، صحابو به هم نه وي کړي، لیکن چې دغه مشرانو کړي، دغه سلفو کړي، دي کې ډېر غټ زور دي کې صحیح. اخو حدیث ورته ووایو نو چې چا وله جواب ورکړو چې رجي دا خو هغه ډیوه نه ده، خو په ځمکه پرته یي، او هغه خو داسې چلي او هغه داسې چلي، بس هغه داسې د لاړو. اذا خاتم الجاهلون قالوا سلاما. کله چې ملا هم داسې لیونی شي هغه هم جاهل شي بیا. چې د حدیثو جواب ملا کوي نو خو ملا نه دی، خو جاهل دی که نه. نو هغه هم ویل چې پرېږده دا خو مالی جواب راکړو جاهل دی. نو هغه ته السلام علیکم سلام متارکه دې ته وایي، جاهل نه به ځې. کور ته لاړ، 12 بجې شوې د شپې، طوفان راغی، یوه خیمه راولیدله، اور یې واخیستو، او د هغې سره په سوونو خلک چې کوم دی هغه شهیدان شو، مړه شو، او بې شماره خلک وسوځېد او سامانونه ټول لاړ شو، ایره شو. هغه راوتلو افسوس که تاسو د پیغمبر د حدیث جواب نه وی کړي او غلی شوی نو هم به ښه وی، خو د پیغمبر د حدیث جواب هم وکړو، د هغې انجام ته ګورئ. نن یې دا انجام دی. ته به ورته خبره وکړې نن سبا عجیبه غوندې کاري. لکه اوس فرض که یو سړي ته خبره وکړې چې هلکه چې دا ګیره خرول ګوره ډېر ناروا کار دی، دا مه خروه. دی ورته وایي هغه پلانکي ګیره پرېښې ده، مونځ هم کوي او سود هم کوي. لکه ته خپلې ګناه دپاره چې کوم د بل سړي ګناه سهاره کوې، د بل سړي ګناه سهاره کومه، ستا نه خو ښه دی ګیره خو پرېښې ده که نه، ستا نه خو ښه دی مونځ خو کوي که نه، 2 صفت خو پکې شته. ته په ځان کې دا صفت راولی چې ښه منځګزار شه او ښه مسلمان شه، یو ګناه هم مه کوه، ښه ګیرې والی شه او ښه مسلمان شه. لکه فرض که یو زنانه ته ووایي چېرې چې ګوره پلانکې څومره ښه پرده کوي، پرده کوه. دی ورته یا خو پرده کوي خو د پلانکې ګناه هم کوي، نو پرده خو کوي که نه، پرده خو نیکي ده. ته د خپلې ګناه دپاره چې کوې نو بله سهاره کوې وري. د دې وجې پیغمبر د خبرو جواب به نه کوي. قرآن مجید چې کوم انسانان جوړ کړي، هغه انسانان د هغې نه شیطان یېرېږي، او د لارډ میکالې یا د انسانانو تعلیم، د انسانانو سوچونه او خواهشات او قانون چې کله انسان جوړ کړي، نو هغه د شیطان رور او دجال ملګری، لکه زموږ د ورور چې مخکې د دجال نه تقریر وکړو. د دجال ملګري به څوک وي؟ د دجال ملګري به هماغه خلک وي چې هغوی چې د انسان چې کومه دی نو دا د انسانیت دا کومه خبرې دا ترقیانې دا ورسره وي، د قرآن او د حدیث نه خبر نه وي. چې ته وایې چې 70,000 مولیان به ورسره، 70,000 مولیان نه، هغه د یهود ایجنټان به ورسره وي، هغه د اصفهان یهودیان به ورسره وي، هغه به هغه خلک چې به الله او رسول نه پېژني، هره دنیا ماهرین دي او تش لبادي به اغوستلې وي، ته ظاهري ډانچه به جوړه کړې وي، ظاهر برابر خو لیکن باطن به نه برابر کړی، ظاهر به برابر او باطن به برابر. د دې وجې قرآن مجید دغه کتاب دی چې دا انسان جوړوي. تاسو ته پته انسان دپاره څو صفتونه پکار دي. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي وایي د انسان دپاره 3 صفتونه پکار دي، هلې دې ځان ته انسان وایي، که نه بیا دې ځان ته ډنګر او زناور وایي. مسلمان خو وروستو خبره ده، خو ډېر اوچت دی. 3 خبرې د انسانیت دپاره دا اهم شرطونه دي. هغه 3 خبرې موږ ځان کې اوس وګورو چې شته را پکې که نه، که نه موږ بیا انسانان نه یو. هغه 3 وړه خبرې د قرآن او د حدیث نه اخیستلی شوي دي. اولنۍ خبره په انسان کې دا ده چې په دې کې به څه وي؟ انوست وي. انسان د انوست نه جوړ دی، الفت، مینه، محبت، صله رحمي، غم خادي، رور عزیز، گاونډي، تره وراره، دا پېژندل دې ته انسانیت وي. که دا پکې نه وي نو دی بیا حیوان دی. دا د انسان دپاره اولنی صفت، اولنی شرط. 2 نمبر انسان کې به اناسیت وي، دی به متحرک وي، دی به جنازې لځي، دی به غم لځي، دی به بیمار پرسۍ لځي، دی به چا سره امداد کوي، دی به بې حسه نه وي.
بې حسه سړی په تندر مه لګوئ. که د وطن صدر دی بې حسه نو وطن دی غرق، که د وطن وزیر اعظم دی بې حسه نو وطن دی غرق، که د کور مشر بې حسه و جو کور غرق، او که د کلي مشر بې حسه و چې د هغه سره دا غم نشته دی، نه د دې نه خبر دی چې په دې کلي کې څه کېږي، او نه د دې نه خبر دی چې په دې کور کې څه کېږي، او نه د دې نه خبر دی چې په دې وطن کې څه کېږي. عمر فاروق حس والو، شپه ورځ به ګرځېدلو، شپه ورځ. څوک چې د الله نه یریږي او ایمان پکې وي هغه د مخلوقاتو نه یریږي. د خالق نه چې یریږي د مخلوق نه یریږي، او چې څوک د خالق نه یریږي هغه د هر چا نه یریږي. تاسو به کتلی که نه کم سړی چې موحد وي هغه یو الله مني، هغه د دې مزارونو نه او د دې ګټو لوټو نه او د دې وهمیاتو خیالیاتو نه یریږي. نو عام خلک چې کومه داسې پالتو غوندې خلک دی نو هغه څه وایي یاره دی بې ادبه دی، بې ادبه نه یریږي. اته پته لري چې دا ګټې دي او دا لوټې دي او دغه انسانان دي او دغه مخلوقات دي او د خیر او د شر مالک الله دی او مؤثر حقیقي چې کومه دی الله دی. ما ته دوی څه ویلی شي؟ د دې نه یریږي. خو لیکن چې کم خلک هغه د وهمیت پخوانۍ خبره ده، زمونږ نیکه به قصه کوله الله دې وبخي، د هغوی ماماخیلو چېرته په پټي باندې راغلو، اوس خو پټي مټي نشته خو په هغه وخت کې به وو، نو مولی یې ایستلی دی او هغه یې انځلي دي کور ته یې وړي دي. چې مولی یې خوړلی دی نو هغه زموږ نیکه به قصه کوله، ویل چې بیا د شپې خوب یې لیدلی، چې خوب یې لیدلی دی نو زموږ نیکه مخکې لکه کومه غټ نیکه چې دی نو غټ نیکه سره نیزه ورسره ده، ورته وایي چې نه قلارېږې په دې نیزه دې سوری کړمه، تا د پلانکي چې کوم مولی ایستلی خوړلی دی. نو ما ورته چې بابا در هغې وهم و، دا خوب دی ځان نه خبره ده، د هغې وهم و، ځکه د هغوی دا عقیده وایي دا بابا هر څه کولی شي. نو مال بابا غریب خو ځان له پروت دی په قبر کې، ټیک ده که خوب یې لیدلی به وي، خو لیکن نور دغه خبره نه، د پیغمبر په شکل باندې شیطان نشي راتلی، نور د مخلوقاتو په شکل کې راتلی شي، خو یو د پیغمبر په شکل کې نشي راتلی. نو مال داسې یو وهم دی د دې چا باندې چې وهم غالب شي که نه هغه د هر څه نه یېرېږي. دغه خلک دی چې کم د الله نه یېرېږي هغه د هېڅ چا نه یېرېږي، او چې کم خلک د الله نه یېرېږي هغه د هر چا نه یېرېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو الله نه یېرېدلو، ټوله شپه ورځ به ګرځېدلو. نن دا قانون چې زموږ ماتې تاسو کتلی دي، زموږ پولیس وروڼه پکې هم شته، خو لیکن دا قانون څوک ماتوي؟ پولیس یې ماتوي، د پولیس افسر، د فوج افسر یې ماتوي، وزیر صاحب یې ماتوي، ممبر صاحب دی که بامبر صاحب دی هغه یې ماتوي، دا شیزونه یې ماتوي. په روډ به روان روډ به بلاکي، دوی ته به لاره خامخا ورکړې، ایمرجنسي ده. په دې وختي ورځو کې روانو زما سپلاین کوچ کې یو کس ناست و، هلته یو څه شی به ولاړ و، چا پیره خانه د دنیا د عمله ورته ولاړه ده. ما ورته ویله مال دوی دا تنخوا تش د خپل حفاظت لپاره اخلي، دا د خپل حفاظت لپاره اخلي، زما د حفاظت لپاره په ما باندې تنخوا اخلي او په خرج کوي په خپل حفاظت باندې، دا خپل ځان د حفاظت لپاره اخلي. دا ولې؟ دا یریږي، د الله نه یریږي، د مخلوق نه یریږي. او چې کوم سړی د الله نه یریږي نو هغه عمر ابن عبدالعزیز وي، د الله نه یریږي هغه د عمر فاروق په شانتې وي. بیا پسې خلک جاړي، زناور هم پسې جاړي. علامه ندوي یو کتاب لیکلی دی سیرت عمر ابن عبدالعزیز په 1919 کې لیکلی، په هغې کې نقل کوي چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات شو نو یو پادري راغی، صلیب ورسره دی، چا نه تپوس وکړو چېرې عمر ابن عبدالعزیز قبر کم یو دی؟ نو چا ورته ویلې ته خو عیسایي یې، تا د هغه سره څه کار دی؟ هغه ویل دا پرېږده ما ته قبر وښیه. لاړو قبر ته کېناستو، جړلې ورته، دعاګانې ورته کولې. چا ورته ویل چې ولې؟ ویل چې دی خو زمونږ دپاره هم امن و، زمونږ د قانون چې کومه دی کوم حقوق و د هغې دپاره هم دی محافظ و. دا ولې؟ د الله نه یېرېدلو، قرآن یې پېژندو، غل نه و، ډاکو نه و. علامه بدرالدین عیني عمدة القاري کې نقل کوي، همدغه کتاب علامه ندوي نقل کوي، غالبا د هغه نه به نقل کړي چې یو ځل څومره پاک و، حرامخور نه و. نو وزیر ته ویلی چې یاره وزیره زما دې مڼې ته زړه شوی دی، تفاح ته. نو هغه ورته په جواب کې ویلی چې یاره ستا سره هم ته څه نشته دی او زما سره هم څه نشته دی، تنخوا ته هم نالې او مونږ هم نالو، نو بس مڼه ده نشته، نو نشو اخیستی. او څومره حکمران دی، د نیمې دنیا نه زیاته حکمراني ده، 54% دنیا باندې حکمراني وه. امریکا وروسته یو ځای کې نو د دې نه غټه حکومت و.
لیکن د یوې مڼې روپۍ ورسره نشته دی. نن مونږ د بچو د خوشحالۍ دپاره، د خپل کور د ښځو د خوشحالۍ دپاره څومره حرامې پیسې راوړو، هېڅ پروا نه ساتو. خو چې دوی خوشحاله شي د بل د دنیا دپاره خپل دین تباه کوو. دا د قرآن نه دوری ده. عمر ابن عبدالعزیز ورته ویل چې نشته رهلو. لږ ساعت بعد یې ورته ویلی چې د بهر ځي کې د دمشق د ښار نه بهر چې کومه ګرجه ده، د هغې ګرجې سره د عیسایانو هغه ماشومان مڼې نه خرڅوي. نو ما ورته ویل چې او خرڅوي دي؟ وایي زه چې ځو هلته که نه، زه دومره خوشحاله شوم، زما خاله چې نصیحت یې اخلي. و چې کله لاړو یو ماشوم سنې تمیز ته رسېدلی 11-12 کالو ته، عمر ابن عبدالعزیز ورته وایي چې زویه دا مڼې ستا دي؟ ویل چې او زما دي. وایي که زه ته یو مڼه بوی کړمه اجازت دی؟ وایي جي بوی کړه. عمر ابن عبدالعزیز مڼه بوی کړه او بیا یې کېښودله. وزیر ورته وایي یاره جي تاسو دې خو مڼه وانه اخېستله، ورته دنیا د بس بویول پکار دي، شوق ذوق د مڼې ختم شو. و چې کله هغه ماشومانو ته پته ولګېدله چې لکه دا خو خلیفة المسلمین دی، نو هغه ماشومانو رامنډې کړه، د هغه د خپونې لاس چاپېره کړه. ښه ورته پته چې دی مسلمان دی، موږ عیسایان یو. ورته وایي دا ټوکرۍ مڼې موږ ستا سره ټولې وړو. اول چې نه، د مڼې شوق ختم شو، د مڼې شوق دا ختم شو. د دې وجې نه زندګي ودا وایي د قرآن مطابق زندګي. دا چې څوک تیری هغه د حرامو د حلالو تمیز کوي. دا مجلسونه دا ورسې پالتو مه جوړوه چې یاره محتمم صاحب وایي چې ښه پروګرام وشو او خلک وایي چې ډېره ښه ګڼونه. څه خبرې مې یادې کړې، نارینه و زنانه و، او په هغې عمل وکړو نو مجلس کامیاب مجلس دی. او که سمتې وانه اخېستله دا ناکام مجلس دی. بیا دا کامیاب نه دی. تاسو ته پته زما شوق ذوق د تلو نشته. زه ډېر کوشش کوم او د جمعې ورځ خو چاله سر نه ورکوم، ځکه د جمعې په ورځ زه بېکاره سړی یم، خو په کلي کې بلا مسلې شریعتونه یي جوړي جرګې غمونه یي، نو هغه ثابت تا یوه ورځ یي زما. د دې وجې جمعې ورځ چاله نه ورکوم، خو د شاګردان نه مې ډېر زورور شو او رالم. د دې وجې شوق ذوق مې سره پروګراماتو ډېر نه وي، اگر که ډېر زیات وي دا په دې کې زه په بېشماره پرېږدم. خو چې کوم ځای کې ته لاړ شي او خلک په شوق ذوق سره خبره وانه اوري، څه زده نه کې څه فایده نشته دی. د دې وجې دا یاد ساتئ چې قرآن حدیث ته ناسته پکار ده. قرآن او حدیث زده کول پکار دي، په خپل کورونو کې نافظ کول پکار دي. لکه موږ ټول خونختي یو چې وطن کې قانون نشته دی، د قرآن قانون نشته دی، بره قانون بالایي قانون نشته دی، دا خبرې کوو. لیکن زما او ستا 15 فوټه وجود، د نارینهو دا 15 فوټه وجود، د زنانو دا وجود، دوی په د خپل وجود باندې څومره قانون نافظ کړی دی. مونږ په د خپل وجود باندې خو پړی یو که نه. زه هلته خو مونږ نه پرېږدي څوک، هلته خو صدر او وزیر اعظم داسې نه شي راتلی. لیکن دلته زما او ستا صدر او وزیر اعظم خو زما سره دی، زما نفس دی، زما دا وجود دی. په دې باندې مونږ څومره قانون نافظ کړی دی. نارینه دې سوچ وکړي چې د حرامو د حلالو تمیز څومره دی. دا کوم که نه کومه، حقوق پردي ورکوم که نه ورکوم، د میراث حق چې کوم دی نو ورکوم که نه ورکوم. زنانه دي چې کوم دی دا سوچ وکړي چې زه فرده کوم که نه کومه، زه د خاوند حق پوره کوم که نه کومه، زه رسم و رواج څومره کومه، د قرآن او د سنت مطابق څومره عمل دی او څومره بغاوت دی. دا قرآن موږ ته ټیک ټیک خبرې کوي. نو زموږ مولوي صاحب تقریر کوو، نو په تقریر کې به هغه چې تقریر وکړو نه هلته یو حاجي صاحب و، الله دې وبخښي، ښه سړی و، ځکه چې خبره باندې پوه شو، خبره یې ومنله چې ښه سړی و. نو هغه ته وویلې چې مولوي استاد جي که نه، خو استاد جي وایي استاد جي ته راټول تقریر ماته کې، موږ ور جمعې لمانځه نه پس چیز کړو. نو هغه یو ځل ماته ویلې او 3 تقریر وشو، 4م تقریر ماته ویل، جمعې سهار وختي راغی، ماته ویل پلانکې نن تقریر وکړه، دغه حاجي نه خلاصېږم. وایي هر ټایم ماته وایي دا تقریر ته ماته کې، ته ماته کې، ته ماته کې. ما ورته ویله چې مولوي صاحب ته د جومات امام یې، محتاط یې، ځکه چې بې احتیاطه خبرې وکړې خو امامتي دې ختمېږي. او زه نه په سرتار لرم نه په چاکار لرم، که امامتي ختمېږي ستا به ختمېږي، او که جګړه کوي څوک به ستا سره کوي، زه به خو خپل رومیان له واخلم هېڅ ډول جومات ته ځم، او طالب یم. او زما خو تقریر هم د جذباتو دی،
جذباتي تقریر به وکړم او تا ته به مسلې جوړې شي په قلاره شه. اما ته ویل چې نه ته تقریر وکړه هر څه چې کېږي. ما تقریر وکړو و چې تقریر ختم شو په دې کې بعد کېناستلو ما ته وایي مړه دا استاد خو دې سم سړی و. ما څنګه استاد مې سم سړی و؟ ویل هغه خو دا پکې څه پرېښودل. وایي تا خو پکې شی پرې نه ښودل ټولې دې ما ته وویلې. ډېر ښه کسان ناست وو. نو ما ورته ویله چې عجیب بابا ټولې خبرې مې تا ته وکړل چې عمل معلومیږي دا چې په دې جومات کې په دې کلي کې ستا په شانتې غلط انسان نشته. یو سړی راکوت شو. وایي څنګه؟ ما ورته ویل په دې جومات کې ډېر ښه خلک ناست دی یو سړی داسې نه وایي چې ما ته دا خبره وکړه خو په تا کې شته که نه ځکه ته ما ته داسې وایي چې ما ته دې وکړه. په تا کې شته مال په تا کې سود هم شته رشوت هم در پکې شته حرامخوري هم در پکې شته دا هر څه در پکې شته ځکه تا له غصه درځي. مال د قرآن په آیتونو باندې منافقان غصه کېدل ولې په هغو کې دا عیوب موجود و. قرآن مجید چې کوم سړی بیانوي هغه ته دا پته نه وي چې په دې محفل کې څوک دی او په هغه کې دا عیب موجود دی. نو مال هغه له غصه ورځي. ولې ورځي؟ ځکه په هغه کې دا عیب موجود دی. خو چې په چا کې عیب نه وي خو هغه غصه نه ورځي او خوشحاله شي. نو مال معلومیږي دا چې د محفل او په دې جومات کې ټول نه بدتر سړی دی. لږ ساعت غلی شو ښه سړی الله دې وبخي. ما ته ویل دا دې خو ټیک خبره وکړه چې ما له غصه راځي معلومیږي دا چې زه ټول نه غلط سړی یم. د دې وجې نه قرآن مجید دا د اصلاح کتاب دی او دا د اصلاح کتاب موږ ته دا خبرې ښیي د انسان کې اولنۍ خبره څه وه؟ انوست. په ده کې به الفت وي مینه به وي محبت به وي صله رحمي به وي تعلق به وي غم خادي به وي ګاونډ به پېژني دی به وحشي ځناور نه وي. دویم نمبر به پکې څه وي؟ اناسیت. دی به متحرک وي دی به بېحسه نه وي دی به حس والی د عمر فاروق په شانتي د عمر ابن عبدالعزیز په شانتي. او دریم نمبر په ده کې به نسیاني. خلق الانسان ضعیف. د یو ورور نه به کمی کېږي ته به یې معاف کړې ستا نه به کمی وشي بل به دې معاف کړي د بل نه به کمی وشي هغه بل به یې معاف کړي. دا یو سلسله روانه ده. درې خبرې چې در پکې راشي نو ابن قیم فرمایي ته کامل انسان یې چې په تا کې انوست او الفت او محبت وي په تا کې حرکت او حس وي او په تا کې څه وي؟ په تا کې نسیان وي چې دا پکې موجود وي ته کامل یې. دا کامل مسلمان دی. آخري خبره بس یو کومه قرآن مجید زمونه کامل مسلمان کامل انسان کامل ایماندار جوړوي. اوس تاسو به وایئ چې د کامل انسان خو دغه درې صفتونه شو چې دا د کامل مسلمان صفتونه دي خو د کامل انسان څو صفتونه دي؟ یو ارکان اسلام دي بني الاسلام ولا خمسین. یو ارکان ایمان دي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیر وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دې ته ارکان ایمان وایي. لیکن ایمان هغه درې خالص رکنونه سړی په هغې خپل ایمان تلي او خپل ایمان پې پېژني. نارینه زنانه مولی صاحب امیر صاحب مشر کشر حاجي صاحب څنګه پېژنې؟ علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه یو رساله لیکله رسالة العبودیه پای کې دي چې د ایمان درې نښې دي. یو سړي کې درې صفته موجود دي نو دا کامل ایماندار دی. نمبر 1 خوف الهي د الله نه څومره یریږي. کم سړي کې د الله یره موجوده وي کمې زنانه کې چې الله یره موجوده وي هغه ګناهونه نه کوي. هغه د ورکوټ خبر نه ځان ساتي. سوال الله دی د الله مخې له به ورځم څه جواب ورکوم؟ نو خوف الهي را پکې څومره دی اوس ځان کې وګورئ. چا کې څومره یره وي دومره پکې ایمان وي. یو حصہ 1/3. دویم نمبر د رحمت امیدوار دی د الله نه د جنت امیدوار دی د بخشش امیدوار دی الله به ما معاف کوي. کم سړي کې چې د رحمت امید دی هغه مستحبات هم نه پرېږدي. لکه نن سبا عامو خلقو په ذهن کې داسې دي چې هلکه د سنتو مؤکدو څه اهتمام نشته دی. نه د سنتو مؤکدو اهتمام شته د مستحباتو اهتمام هم کوي. خو داسې نه چې مستحبات کې او فرایض نه کوي. خیرات کې او میراث نه ورکوي او خیرات کې او پردی حق نه ورکوي. فرض مونږ نه کوي او نفلونه کوي. نه داسې نه فرض به کوي واجب به کوي مؤکد به کوي نفلونه به کوي. نو کم چا کې د رحمت امید وي نو هغه انسان مستحبات هم نه پرېږدي دا ذکرونه هم نه پرېږدي. او دریم نمبر پتا کې به طلب وي هر ټیم هر وخت پټ او ښکاره به د الله نه غواړي یا الله ما معاف کړې زه بنده عاجز یم زه کمزور یم په ما باندې رحم وکړې. دا درې خبرې چې کله موجودې شي نو د ایمان کامل دی. د دې وجې نه د عقیدة طحاوي شرح ده
ابن معز الحنفي لیکلې ده، هغه د دې مثال ورکړی دی چې د ایمان مثال چې دا یو مارغه دی، یو وزره خوف الهي دی، بل وزره د الله رحمت دی، او دا سر او تنا د طلب د دعا ده چې د الله نه یریږي، د الله د رحمت امید ساتي، او هر ټیم هر وخت الله ته التجا کوي او دعا کوي. نو دا سره دا کامل مومن دی، دا مارغه دا ولته شي دی جنت ته رسول شي. او که په دې کې فرض کا دا نوي یو وزره مات وي هم نشیتلې، که سره نه وي هم نشیتلې، که بل وزره مات هم نشیتلې، او که دوانه وزرې نه هم نشیتلې. دا درې خبرې چې دي دا خلاصه د ارکان ایمان ده. یو سړی په ځان کې څه ګوري؟ ایمان ګوري. الله تعالی دې په قرآن باندې پوهه کړي. قرآن د برکت کتاب دی، قرآن د تلاوت کتاب دی، قرآن د عقیدې کتاب دی، قرآن د عمل کتاب دی، قرآن د دم کتاب دی. قرآن د خیر دا ټول پکې منې، خو مقصد د انسان د جوړولو، د معاشرې د جوړولو، د عقیدې د جوړولو، د عمل د جوړولو لپاره راغلی دی. نو دا ټولې خبرې پکې شته دي. نه که انکار کې ته مسلمان نه، د قرآن د برکت نه به انکار نه کې، د قرآن د دم نه به انکار نه کې، د قرآن د تلاوت نه به انکار نه کې. او خالص تلاوت مه کوه، ترجمه یې زده کړه. ترجمه به مې زده کې، قانون به مې زده کې، عمل به مې زده کې، عقیده به مې زده کې. دا په قرآن باندې څه د ایمان دی. الله تعالی قرآن والا جوړ کړي. مان البلاغ.